पाकिस्तान के कोरोना वायरस केसेस मख په بره روان ټول ملک کې د مریضانو شمیره 15,813 ته ورسېده. تیر 40 غنټو کې نور 1940 کیسز رپورټ شول. دې دوران 15 مریضان په حق ورسېدل د کوم سره چې په ملکي سطح د مړو تعداد 1594 ته ورسېده. خیبر پختونخوا کې کورونا مرګونه د باقي صوبو نه ډېر سیوا. تر اوسه صوبه کې 209 کسانو خپل ژوند بایللی. پنجاب کې دا تعداد 183 دی. صوبه سند کې تر اوسه 191 کسان مړه شوي. بلوچستان کې کورونا د 40 کسانو ژوند خاتمه کړې. خیبر پختونخوا سرکار صوبه کې زیات مرګونو متعلق حقیقي وجوهات بیانولو نه تر اوسه لاچار. صوبه سند کې نن غرمې 12 بجو نه تر 3 بجو پورې لاک ډاون سخت. سړکونو نه ټریفک غایب، دکانونه کاروبارونه بند. خلکو د خپل کورونو کې د جمعې مونځ ادا کولو هدایت ورکړی شوی. لاکډاون کې نرمۍ عمل کامیابولو کې موږ ته د ولس د مرستې ضرورت دی. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ټویټ وایي چې لاکډاون کې نرمۍ فیصله د کمزور طبقات لپاره د احساس جذبې څرګندونه ده. اوږد لاکډاون د وړو کاروباریانو دنده همیشه لپاره ټپوي. شبلی فراز خبرداری ورکړی که چېرې خلکو په حکومتي SOPs باندې عمل نه کوو نو دوباره لاکډاون هم کیدی شي. وزیر اعظم عمران خان د افریقې ملک نایجیریا صدر محمد بوهاري سره ټلیفونیک رابطه کړې. دواړو مشرانو کورونا وایرس او د دې په نتیجه کې پیدا شوي چیلنجز باندې تبادله خیال کړی. په دغه موقع وزیر اعظم عمران خان محمد بوهاري ته ویلي چې کورونا په وجه شوي نقصاناتو ازالې لپاره عالمي مالیاتي ادارو له خپل مرستې سیوا کول پکار دي. پاکستان سټاک مارکیټ کې نن لیدلی شوی منفي رجحان. کاروباري حصص کې 80 پوینټس کمی ریکارډ شوی. بلخوا انټر بینک کې د ډالر قدر کې کمی راغلی. 15 پیسې کمی سره ډالر په 1.950 روپۍ او 10 پیسې باندې خرڅېږي. پاک بحریه بلوچستان په حسني سمندري حدود کې د منشیات سمګل کولو کوشش ناکامه کړی. دې دوران 100 کیلوګرامه کرسټل ډرګ قبضه کې اخیستی شوی. د دغې منشیاتو مالیت 3 ارب روپۍ ښودلی کېږي. بلوچستان کې د پولیو 3 کیسز رپورټ. دا کیسز د بلوچستان ضلع نصیر آباد، جلمکسي او جوب کې رپورټ شوي. تازه کیسز سره صوبه کې سږ کال د رجسټر پولیو کیسز شمیره 10 ته رسېدلی. عمل لپاره د امریکایي نماینده خصوصي زلمي خلیلزاد وایي چې کورونا سره مقابلې لپاره مې د طالبانو نه د اوربند غوښتنه کړې. په ټویټر بیان کې خلیلزاد وایي چې مولا برادر سره مې ملاقات کې د قیدیانو رهایي عمل کې تیزی او بین الافغاني مذاکراتي عمل باندې هم تبادله خیال کړی. او د عمر اکمل کیس تفصیلي فیصله جاری. جسټس ریټایر چوهان فیصله پاکستان کرکټ بورډ کې جمع کړه. تحریري فیصله کې ویل شوي چې عمر اکمل به 3 کالو پورې کرکټ میدان کې نشي لوبېدی. عمر اکمل کولی شي چې 14 ورځو کې دننه فیصلې خلاف اپیل دایر کړي. لاکډاون ختمولو او کاروبار پرانیستو اجازت ورکولو نه پس نه یوازې تاجر ورولۍ د خوشحالۍ څرګندونه کړې بلکې د خوارکښو په مشکل کې هم کمی راتلو امکان پیدا شوی. پېښور کې د 48 ورځو لاکډاون نه پس ژوند یو وارې بیا د معمول په لور روان شوی. د قومي رابطه کمیټې لخوا نه د پېښور په شمول ټول هیواد کې د مۍ 9 نیټې نه لاکډاون د ختمولو او کاروبارونه د پرانستي په فیصله باندې تاجر ورولۍ په شمول عام خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د فیصلې تر مخه سهار 5 بجو نه د مازدیګر 5 بجو پورې تاجرانو ته د SOP د لاندې دوکانونه، مارکیټونه او تجارتي مراکز د کولاوېدو اجازت ورکړی شوی دی. د حکومت د دې فیصلې سره نه یوازې تاجرانو ته د ګټې وټې موقع ترلاسه شوې ده بلکې مزدور طبقه او خوارکښو باندې هم د دیاړۍ او مزدوري کولو دروازې خلاصې شوې دي. خوشحاله په ځکه چې اوسه پورې بې مزدورۍ بس نه میسو پیسې نه سرکاري او نه خو نه بدو. لاکډاون چې ختم شي ټول دنیا به خوشحاله او کې به غریب خلک ډېر زیات خوشحاله پوه شوي. دونه ورځې چوټي کړې او سال یو 50 ورځې او د دې نه پس د بازارونه کولو شي ډېر خوشحاله یو. بالکل کاروبارونه بالکل وردېدلي اوس ډېر خوشحاله.
40-50 دین هم کور کې تېرې کړلې او بس اوس راووتو بازار ته وایي بس سبا نه انشاءالله بازار کولاویږي. مونږ چې د حکومت نه دا مطلب خوشحاله یو په دې خبره چې بازارونه ټول کولاو شو، ځکه چې هر یو غریب دی مالدار دی ټول پریشان دي، ټول کورونو کې ناست دي. دا نه وایي چې بس حکومت دی، حکومت مخکې موږ له سره کړی چې اوس ته مو کو الله دې راکړي. د قومي رابطه کمیټې ځینې فیصلې د ابهام ښکار دي چې پکې لاک ډاون کې نرمي نه به کوم بزنس کمیونټي فایده پورته کولی شي او کوم به نشي. د دې وضاحت نه دی په ډاګه کړی شوی. د سرکاري هسپتالونو کې او پی ډي د غریبانو خلکو لپاره د پرانیستي فیصلې ته په ښه نظر کتلی شي، ولې چې زیاتره غریبانان د او پی ډي د لارې علاج کوي. په پیښور کې لاک ډاون نن 48مه ورځ ده. د کاروبار بندش اوږدېدو سره د خلکو صبر پیمانه هم جواب ورکړو. په پیښور کې یو عربي کاروبار معمول په لور روان شوی دی. بازارونو کې د خلکو غڼو غوڼه سیوا شوې ده. کیمرامین محمد آصف قادری سره حضرت خان محمد خیبر. او وړوکي کاروبار کوونکو ته به سهارا میلو شي. د عوامو د صحت حفاظت سره سره معیشت هم برقرار ساتل دي. لاک ډاون کې د نرمۍ په هکله وزیر اطلاعات شبلی فراز په ټویټر باندې ورکړي خپل بیان کې ویلي دي چې د لاک ډاون کې نرمۍ کامیابولو لپاره به د ولس مرستې ضرورت وي. که چیرې احتیاط ونه کړی شو نو حکومت دوباره هم لاک ډاون لګولی شي. شبلی فراز دا هم ویلي دي چې لاک ډاون کې مرحله وار نرمي د کمزوري طبقې مشکلاتو له وجې شوي چې ترې د کمزوري طبقې لپاره د احساس جذبې څرګندونه ده او د عوامو د صحت حفاظت سره سره معاشي روانه هم برقرار ساتل دي. وزیر اطلاعات زیاته کړې ده چې اوږد لاک ډاون له وجې وړو کاروبار کوونکو زیات متاثره کیږي. لاک ډاون کې مرحله وار نرمۍ سره به وړو کاروباریانو ته سهارا میلو شي. سند حکومت نن د جمعې پر ورځ ټول صوبه کې د 12 بجو نه تر 3 بجو پورې مکمل لاک ډاون کولو او استثناء لرونکي دکانونو بندولو فیصله کړې ده. خلکو په ګرځېدو او جمعې مونځ په اجتماعات به هم بندیز وي. په دې اړه باندې به تفصیل اخلو نیغ په نیغه خپل همکار عرفان خټک نه. عرفان خټک، څه تفصیلات دي سند کې مکمل لاک ډاون په اړه باندې څه فیصلې شوې؟ بالکل جی، نن چونکې جمعه ده او د جمعې په ورځ سند حکومت کراچۍ په ګډون په ټوله صوبه کې 3.5 غنټې یعنی د ورځې 12 بجو نه تر ماسپښین 3.5 بجو پورې مکمل ډاون اعلان کړی دی. صوبایي حکومت داخله محکمې لخوا ویلي شوي دي چې دغه مکمل لاک ډاون دوران به نه یوازې استثناء لرونکي دکانونه چې دي هغه بند ساتلی شي، بلکې خلکو ته به هم د ګرځېدلو اجازه نه وي تر څو هغوی په ښار کې تګ راتګ چې دی هغه وکړي. همداسې سند حکومت دا هم ویلي دي چې د جمعې لمنځونو اجتماعات به هم نه کولی کیږي او یوازې په جوماتونو کې به د جوماتونو عمله باجماعت د جمعې لمنځونو ادایګي چې دا هغه کوي او خلکو ته ویل شوي دي چې هغوی دې په ځای د دې چې جومات ته لاړ شي هلته ګڼه ګوڼه جوړه کړي. پکار ده چې دوی په خپل کور کې دننه پاتې شي او کوشش وکړي چې د جمعې لمنځونو باجماعت اجتماعات چې دي هغه په خپل کور کې را جوړ کړي، خو هلته د هم احتیاطي تدابیرو خیال چې دی هغه وساتلی شي. که څه هم وفاقي حکومت لاک ډاون کې نرمي کولو فیصله کړې ده، خو دلته سند حکومت لا هم لاک ډاون کې څه قسمه نرمي کولو ته تیار نه دی. صوبایي حکومت وایي چې د دوی په صوبه کې کرونا کیسز چې دي هغه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، نو په دې وجه صوبایي حکومت نه غواړي ریسک نه اخیستل غواړي تر څو په صوبه کې لاک ډاون نرم کړي یا هم ځینې شیونه خلاص کړي. نو هم په دې وجه سند حکومت تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې. سند حکومت اجلاسونه کوي. نن هم وزیر اعلی سند مراد علي شاه په مشرۍ کې اجلاس چې دی هغه شته دی. په دغه اجلاس کې به کرونا وایرس وروسته پیدا شوي صورتحال او بیا په خاصه توګه وفاق لخوا چې کومه لاک ډاون کې نرمي شوې ده په هغې باندې غور و فکر سلا مشورې کولی کیږي او صوبایي حکومت به هم څه قسمه فیصله چې ده هغه ختمن کوي، ځکه چې دوی هم داسې اشارې ورکړي دي. صوبایي حکومت هم وایي چې یاره ځینې شیونه خلاص کړو لکه وړه دکانونه دي یا هم چونکې اختر را روان دی، اختر خریدارۍ لپاره هم ځینې دکانونو ته دوی اجازه ورکول غواړي. همداسې نور ځایونه دي چې سند حکومت یې پرانستل غواړي، خو وقتاً فوقتاً یا هم هغې ته دوی لاره جوړول غواړي. خو تر اوسه پورې صوبایي حکومت څه قسمه فیصله چې ده هغه په دې اړه نه ده کړې. گورنر سند عمران اسماعیل کورونا دویم ټیسټ هم مثبت راغلی. هغه وایي چې الله تعالی شفا ورکوونکی دی.
عمران اسماعیل قام ته د دعا کولو اپیل کړی دی. سند گورنر وړومبی کرونا ټیسټ هم په 20 اپریل باندې کړی کوم چې مثبت راغلی و. سند گورنر عمران اسماعیل کرونا دویم ټیسټ کړی کوم چې مثبت راغلی. هغه وایي چې الله تعالی دې دغه بیمارۍ سره د جنګېدو همت راکړي او شفا دې راته نصیب کړي. گورنر عمران اسماعیل قام نه د هغه خپل صحتیابۍ لپاره دعا کولو اپیل کړی. گورنر سند عمران اسماعیل کرونا وړومبی ټیسټ په 20 اپریل کړی کوم چې مثبت راغلی و. زبلاور ته چرته چې پنجاب حکومت هم لاک ډاون کې نرمۍ اعلان کړی او مخکې نه کولو دکانونو سره ورکوټي مارکیټونه او کاروبار ته اجازت ورکولو فیصله کړې. پنجاب کې لاک ډاون کې نرمۍ په اړه باندې نور تفصیلات اخلو خپل همکار زیمل خان نه. زیمل خان څه تفصیلات دي؟ زیمل سره به موږ رابطه بحال کوو. تاسو ته بیا دغه خبر درکو چې پنجاب حکومت هم لاک ډاون کې د نرمۍ اعلان کړی او مخکې نه کولو دکانونو سره ورکوټي مارکیټونو او کاروبارونو ته اجازت ورکولو فیصله کړې ده. مزید تفصیلات به راکوي زیمل خان. زیمل خان څه تفصیلات دي په پنجاب کې لاک ډاون حوالې سره څه فیصلې شوي؟ जी बिल्कुल तहसीन वफाक पशान पंजाब हुकूमत लखवा कोरोना वबा फरेदो खतरे और मकनी पाड़ा में कवल शिविर लॉकडाउन की नरमी फैसला शुदा और हतमी ऐलान बंदन कवल शुरू सबा नोटिफिकेशन जारी करे शी तहसीन दिन औड़ान भी रोसी मैच रवजा पियो बेकरी नानबाई तंदूर दुकानों ता पेशमनी को वक्त कारोबार जारी साथ इजाजत कर शी उदाहरण करियाना और डिपार्टमेंटल स्टोर ता सहर नहा ना माजिगर पिंजलो वलीपयो बेकरी और पोल्ट्री दुकानों ता सहर नहा ना अतर मकाम अतो बजो पूरे रोजगार जारी साथ इजाजत कर शी तहसील पंजाब हुकूमत लखवा कंस्ट्रक्शन सरा पाइप मिल्स सेरामिक्स हार्डवेयर स्टोर पेंट्स इलेक्ट्रिकल केबल स्विच बोर्ड एल्यूमिनियम सनत के अलावा वर्कूट मार्केटों और दुकानदारों ता सहर मानजना तर माजिगर 5 बजो पूरे कारोबार इजाजत वर्कवल फैसला शुदा और मुतलका सनत और कारोबार बा हुकूमत लखवा जारी शुदी SOPs बांधे अमल दरामद यकीनी जोड़ी. तहसील सेहत शोबा की पंजाब मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों और पीडीज दोबारा प्राणस्तल फैसला हम शुदा और मरीजान बा अपने इलाज मुआवजी लपारा अस्पतालों तक रही. दिन अलावा गट शॉपिंग मॉल्स अहम तजारती मराकज सियाती मकामात रेस्टोरेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेलवे और फजाई ऑपरेशन पर बदस्तूर बंद साथल